بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو دا وخت زه په بره دیر کارو دره میتروړه کې ولاړ یم او زمونږ د دغه غیرتمند ولس او میلمدوس ولس خاورې ته د دې ځمکې ته علامه مولانا احمد جمشید صاحب راغلی دی او په دغه ختم بخاري شریف په خصوصي تقریب کې هغوی شرکت وکړو. نو چې کله زمونږ دغه علاقو ته خصوصا بیا دیر ته علماء کرام راځي، دغه شان نامې ګرامې خلک راځي، معزز راځي، نو د خپلې علاقې خصوصا د دیر په حوالې سره د میلمستیا په حوالې سره بیا د خلکو د رهن سهن او دلته چې کومه خوبصورتي ده او قدرتي دغه ځمکو له دغه شان دغه غرونو له خدای پاک دغه ښایست ورکړی، د هغې په حوالې سره یو څو خبرې ریکارډ کوو. اول د هغې د ژوند په حوالې سره، بیا دغه خلکو دلته د رهن سهن میلمستیا او بیا دغه غرونو د ښایست په حوالې سره یو څو خبرې ریکارډ کوو. مولانا صاحب ډېره مهرباني چې دیر ته راغلي، په خیر راغلی راته وایم. مولانا احمد جمشید صاحب د کوم ځای پیدا شوی دی، د ژوند بنیادي زده کړې کوم ځای کړلي، نن سبا چې کومه دی د ژوند شپې ورځې کوم ځای کې سبا کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه، شکریه، خوشاله اوسئ، آباد اوسئ. نن ستاسو د ښایسته علاقې ته د ضلع دیر بالا ښایسته دره ده، کارو دره، او سره چې دی نن دلته چونکې د ختم قرآن پروګرام او په دې درو کې او په دې غرونو کې د دین او د قرآن کریم خدمت شروع دی، په یو لویه سطح باندې شروع دی. الحمدلله. تاسو زما په حواله تپوس وکړو نو د ژوند خو زما دا خو یو طویل داستانی د هر انسان یو زندگی خو دومره ده چې زم د یو پښتني کورنۍ قسم، زما مور او پلار او زما په خاندان کې هم داسې مولا نه و مخکې، زه اول کس وم او دین ته وقف کړی شوی یم. الحمدلله د الله په توفیق سره لګیا یو، په څلورو صوبو کې ګرځو او د ملک د دین خدمت کول غواړو. او ستاسې دا علاقه چې ده نو د موسم په اعتبار سره هم ډېره ښایسته ده، که نه اوس دې ګرمۍ موسم ته وګورئ او دلته بغیر پکې نه بهترین ماحول دی او د غرونو یخې هواګانې چلیږي. ملګرو راته دلته ووایي چې ته ایسار شه او دلته یو ځای دی چې سکایلینډ او ډېر ښایسته د سیاحت ځای دی او یخ ځای دی، خو موږ وی چې مجبوري دا ده چې مخکې بیان دی، زه به هغې له ځان رسوم او دې دپاره خو سپیشل راتله کېږي، خو زه چېرته سپیشل داسې سیل دپاره تللی نه یم. په لارې ځو د دین دپاره، نو پکې ته دغه هم کېږي څنګه چې نن دلته رالو. او الحمدلله د خلکو دا جذبه چې وینم نن چې ما وکتل چې دا بلا کته دا ځوانان راغلي وو، د هغې د دین سره محبت، هغه مینه، هغه قابل دید وه. نو زه نور دعاګو یم او نورو خلکو ته هم ویم چې خپل بچي او خپل ژوند دا دین ته پاره وقف کوي. دین تا ته دا نه وایي چې ته دکان پرېږده، دین تا ته دا نه وایي چې ته خپل نوکري او ملازمت پرېږده، کاروبار پرېږده، دا ډېر ښه په بهترین طریقه کوه، په دې به ته د دین سپورټ هم کولی شي، پوه شوې. خو د دې سره چې کوم د نورې دین شعبې دي هغه هم ژوندی ساتئ او په هغې کې خپله مرسته جاري ساتئ. نو ډېر زیات خوشحاله شوم او ستاسو د مینې او محبت سره. خجی مولانا څلور طرفو دغه غرونه، شینکۍ، ونې، بوټي او دغه بهیدونکي اوبه، قدرتي چې کومه قالینونه دي په ځمکه باندې دغه دربونه دي، او بیا خصوصا د مرغو دغه چغارو په ملک نور ښارونو کې یا په نورو ضلعو کې یا په نورو صوبو کې هغه تقریبا 40 تر 50 پورې درجه سنټیګریډ دغه ګرمي چې کوم ده نو هغه سیوا کېږي. هغه خلکو ته د پیغام سره چې هغوی راشي او خصوصا اوس تاسو وایي چې بغیر پنکې نه موږ دلته اوسېږو، دا غرونه دي، نو پیغام هغې ته خو زه وایم خو چې که تاسو پرې نه تنګېږئ بیا نو سیلګرو ته وایم چې راځي، ټیک ته جي، چې ستاسې چې کوم کلچر دی چې دا نه خرابېږي، پوه شوئ، او ستاسو روایات دي چې دا برقرار ساتلی کېږي او هغوی راځي او تاسې هغې ته چې دی په خیرالی وایې، ویلکم وایې ورته، نو دا به ډېره ښه. د کارو د خلکو میلمستیا په حوالې سره دوه درې خبرې زموږ سره. میلمستیا خو یقینا چې هغه قابل دید ده او د هغې د میلمستیا د پښتنو خو هسې هم چې دی هغه په دنیا مشهوره ده. او بیا د دې خلکو د غرونو خلکو چې دي نو په عربۍ کې وایي رجال الجبال کالجبال، د غرونو خلک چې دی دا په خپله غرونه وي، نو داسې د غرونو غوندې درانه خلک، مینه کوونکي خلک، د هغې هغه میلمستیا هغه هم بې مثال. بیا د پاره که موقع میلاویږي دغه شان په خصوصي تقریبات کې راځئ بیا به راځو انشاءالله. الله دې په داسې نسبتونو موږ بیا راولي. ډېره ډېره مهرباني. یو جهان مننه ستاسو د قیمتي وخت. ګرانو کتونکو، علامه مولانا احمد جمشید صاحب خصوصي خبرې د کارو درې میتروړې نه تاسو واورېدې او د دغه علاقې په حوالې سره خپل خصوصي پیغام یې ورکړو، بیا خصوصا چې کومه میلمستیا وه د هغې په حوالې سره خپل پیغام ورکړو. نو هغه سیلګري چې هغه دلته نه راغلي تاسو، نو خامخا یو ځل راشئ، زموږ د علاقې چې کومه قدرتي ښایست دی نو هغه خامخا تاسو وګورئ. ډېره مهرباني. یو جهان.